دا زموږ دپاره یو غنیمت دی، یو سرمایه دی. که چیرې په دې زندګۍ کې دغه عمر خپله سرمایه موږ وګڼو نو په دې دنیا کې به هم موږ ته راحت و سکون وي، او بلې دنیا کې هم راحت سکون وي. یو بزرګ فرمایي یو ورځ زه په بازار باندې تېرېدم، نو بازار کې ما یو کس ولیدو چې هغه برف خرڅولو، واورې خرڅوله. چونکې موسم داسې موسم اوس باران شو او برف ته چا هغه زړه نه کېدو. نو دې برف کوونکي کوم کس دی، کوم برف یې واورې خرڅوله، دې دا اوازونه شروع کړو چې هغه کس باندې رحم وکړو چې کوم کس سرمایه ختمیږي، روانه دی، ولې کېږي، هغه کس باندې رحم وکړو. هغه بزرګ دا خبره واورېده، سوچ یې وکړو، فکر یې وکړو چې دې کس ته ته وګوره صرف یو معمولي غوندې واوره دومره وده فکرمند دی، موږ څه خو لوی عمر پروت دی، موږ خو لوی عمر تېر شو، اوس پرې دغه سوچ مو نه دی کړی چې دغه عمر به مو څنګه تېرو، څنګه به دې کې ځان د خپل نیک اعمال جوړوو. او بزرګ فرمایي چې مغه نه بعد بیا خپل عمر ما سرمایه وګرځوله، لکه څرنګه چې دې ویلو چې څوک شته چې ما باندې رحم وکړي، ما هغه سرمایه ختمیږي رانه، واوره ولې کېږي، ما نه خپله واوره واخلو. او بزرګ وفرمیلو چې دغه عمر الله تعالی موږ ته راکړی دی، دغه موږ نه هم همداسې روان دی. مغه نه بعد یې بیا دینه بعد ځان سره فیصله وکړه چې دینه بعد به انشاءالله العزیز زه به الله تعالی د فرماني کله هم ونه کړم، ځکه چې دغه صرف یو هغه معمولي غني کس، معمولي غني صرف واوره دومره د فکرمند دی، موږ سره خو تمام عمر پروت دی، بس عبس روان دی تېرېږي. مغه نه بعد به هغه بزرګ